ما کوشش کړی دی چې د دې علاقې د پرمختګ لپاره، د دې علاقې د ترقۍ لپاره، د دې علاقې د خوشحالۍ لپاره، د دې علاقې د امن لپاره ما یو کوشش کړی و. څلورم پنځه کاله زما صاحب سره هغه ملاقاتونه نه دي شوي، په دې کې شک هم نشته، ځکه چې زما په اوږو باندې یو ذمهواري وه، او ذمهواري پوره د صوبې وه، او د صوبې نه بعد پوره د پاټۍ وه. هغه ذمهواري پوره کول دومره اسان کار نه و. بهر نه خو سړي ته ډېر ښه ښکارېږي چې یاره وزیر اعلی دی، مزیري، خو دا ډېر ګران کار دی. د کرسۍ سره چې انصاف کوي هغه بیا ډېر زیات ګران کار دی. ما الحمدلله انصاف کړی دی. خو د خیبر پښتونخوا خلک په ما الزام لګوي چې تا ټول کارونه په ملکنډ کې کړي دي. د ملکنډ خلک په ما الزام لګوي چې تا سواد پروموټ کړی دی. د سواد خلک وایي چې تا په مټه کې ټول کار کړی. نو زه دا حقیقتاً خبره ده چې ډېر کار په مټه کې شوی دی. د 80 کاله د 82 کاله د ستونزې مسلې دومره زر نه حل کړي. ما یو کوشش کړی او د سواد دپاره څنګه چې طارق وی یو 13 کاله پلانینګ ما کړی دی. انشاءالله 13 کاله پورې په سواد کې څه کمی نه راځي. باقي انفرادي کار دی، نوکري ده. د سرکار سره دومره زور هم نشته چې هغه په خپلو اوږو ټول خلک اوچت کړي او هغه سرکاري نوکري ورکړي. د دې لپاره به انشاءالله پرایویټ سیکټر باندې هم کار کوو. دلته به کوشش کوو چې یو انډسټریل زون جوړ کړو، هغې ته خلکو په هغې کې روزګار میلاو شي. باقي سرکار چې څومره کوشش کولی شي هغه خلکو ته خامخا روزګار ورکوي. د سرکار کار دی چې خپلو خلکو ته څه نه څه ورسوي. باقي په دې ملک کې مهنګایي ډېره زیاته ده، غربت چې دی هغه ډېر زیات سیوا شوی دی. د هغې دپاره کار کول دي چې کم از کم په دې غربت او په دې مهنګایي باندې کار وشي، او د دې غریبانو خلکو کم چې مستحقین دي هغو ته د هغو حق ورسي. دا به کوو انشاءالله. خو چې ما نه څه کېږي، ما مخکې هم کړي دي، بیا به یې دلم کومه، بیا خدای موقع راکړه بیا به یې دلم کومه. دا زما کار دی، خدمت کول. خدمت له ما د عبادت درجه ورکړې ده، او زه خوشحاله په دې باندې ما چې زما قوم ما سره فارضي کې ولاړ دی، ما له عزت راکړی دی، ما سره پښتو کړې ده، ما له محبت راکړی دی، او ما هم څه کمی نه دی پرېښودی. ما هم د دې قوم په محبت کې، په محنت کې، په خدمت کې هېڅ کمی هم نه دی پرېښودی. او جدا خبره ده چې څه خلک به پاتې شي، خامخا به پاتې شي. خو چې کوم سړی مستفید شوی دی هغه هم په لار نه دی، هغه هم په لار نه دی. صفا خبره ته کومه، په هغې کې ډېر نقصان دی. بهرحال زه به تاسو ته نور څه ووایم، خو بهر انشاءالله الله موقع راکړه ستاسو په وساطت باندې دا ګیلې معنی به دله ختمومه. دا وړې وړې خبرې دا به ختمېږي انشاءالله. دا دومره غټې خبرې نه دي، دې نه به غټ غټ کارونه کوو دې پرله انشاءالله. دا یونیورسټیانې، دا کالجونه، دا روډونه، دا پوره شوي، دا پوره کېږي. دې نه بعد به نور کارونه کوو. زه په اخره کې صرف تاسو ته یو خبره کومه، دا کم خلک چې راوتي دا چې ګرځي او دا به چغه پورته کوي چې موږ د عمران خان سپیان یو، موږ له عمران خان په ووټ موږ له پکار دی. زه تاسو ته وایم په عرض کې وایم په دې کې ډېر خلک اوس هم ما سره رابطه کې دي. مهرباني وکړه موږ له خبره وکړه چې موږ وګټو، موږ به تا سره شامل شو. نو په دې خلکو باندې ګوره اعتبار به نه کوئ، دا به صرف د عمران خان ووټ اخلي. باقي په خدای مې د قسم چې په کوم ورځ الیکشن وګټلی شو دا به د ګډو بېزو شان تختې په نورو خلکو سره به ناست وي، ځکه دا آزاد خلک دی. د دوی سره کو بیټ وی نو دا به د عمران خان سپاهیانو د هغو نه به ولاړو، خو دوی سره بیټ نشته. دا آزاد ولاړ دی، په 5 نه والا 10 کروڑ روپو پورې د خپل ټکټونه اخیستي. خو نه ما ته ووایه زه ورله ثبوت ورکوم چې دوی اخیستي، چې دا خلک د وس نه په پیسو ټکټ اخلي. دا به سبا تاسو خرڅوي کړو، تاسو سره به څه کوي؟ او یو سړی چغه وباسي، ټیک ده عمران خان لیډر دی، و ایبا عظیم لیډر و، خو دا کم چې ګرځي دا د عمران خان خلک نه دی. دا ما نه پېژندل نو تاسو به څه وپېژنئ؟ مهرباني وکړئ په دې خلکو باندې مه غولېږئ. او څه خو پکې لیوني راوتي دي، د لیونو نه ځان ساتئ. ګورئ 2 بیلټ پیپرې به ته میلاوېږي او په هغې به د پښتنو دا نښې شمله کومه چې د عزت او د حیا نښه ده په هغې باندې به د خپل مور وایي. ځکه چې دا 2 بیلټ پیپرې زه دواړو حلقو ته ولاړ یم، یعنې ته هم ولاړ یم، پروینشل سیټ ته هم ولاړ یم. چې کوم ځای کې خیر و، کوم ځای کې برکت و، ما ستاسو خدمت کولی شو هلته به ځم او انشاءالله ستاسو خدمت به جاري ساتم. په اخره کې زه ستاسو یو ځل بیا شکریه ادا کوم. یو جهان مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. پاکستان زنده باد.